الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نننی درس کی مونگا د قربانۍ متعلق یو څو مسائل بیانو. قربانی دا یوازې په دې امت کې نه ده بلکې دا مخکنو امتونو کې هم قربانی وه. قرآن کریم د هغې تذکره کړې ده. د آدم علیه السلام ما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. نننی درس کې مونږه د قربانۍ متعلق یو څو مسائل بیانو. قربانی دا یوازې په دې امت کې نه ده بلکې دا مخکنو امتونو کې هم قربانی وه. قرآن کریم د هغې تذکره کړې ده. آدم علیه السلام د دوو زامنو تذکره قرآن کریم کې شوې ده 8مه پاره کې چې هغې هم قربانی کړې وه. دارنګې د ابراهیم علیه السلام د قربانۍ تذکره شوې ده چې ابراهیم علیه السلام د خپل زوی اسماعیل علیه السلام هغه د قربانۍ د پاره تیار کړی و. د هغې په ځای الله ګډ راولېږلو هغه ذبح شه. قرباني دا د الله د دین د نښو نه ده. دارنګې صورت کوثر کې هم الله رب العزت فرمایي فصل لربک وانحر، مونځ کوه د الله د پاره، وانحر او قرباني کوه. نورم قرآن کریم کې د قربانۍ متعلق آیاتونه شته. احادیثو کې مرازی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کې 10 کال پاتې شویو او 10 واړه کال رسول الله قربانی کړی وه. نو دا په وجوب باندې دلالت کوي چې قربانی واجب ده. بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمائی څوک چې وس او طاقت لري او باوجود د هغې قرباني نه کوي نو دې زمونږه عیدګاه ته نه راځي. نو دا زورنه چې ذکر شوی نه دا هم په وجوب باندې دلالت کوي. بل حدیث کې راځي صحابه کرامو نبی علیہ السلام ته فرمایل یا رسول الله ما هذه الاضاحی، دا قربانۍ څه شی دی؟ نبی علیہ السلام تو فرمایل سنت ابیکم ابراہیم، دا ستاسو د پلار ابراہیم علیہ السلام طریقه ده. نو صحابه کرام وی فما لنا فیه یا رسول الله، اے دا اللہ رسول مونږ ته په دې کې څه ملاویږي؟ نبی علیہ السلام فرمایل د هر یو ویښته په بدل کې به یوه نیکي ملاویږي. نو صحابو تپوس وکړو که چېرته یو انسان ګډه لالی وړی والا څاروی لالی، نبی علیہ السلام وی د هرې وړی په بدل کې به ورته نیکي ملاویږي. نو قربانی دومره عظیم عبادت دی، الله رب العزت پې چې دی نو دومره ډېرې نیکۍ ورکوي. د قربانۍ نصاب او قربانی په چا باندې واجب ده؟ نو قربانی په هر بالغ مقیم مسلمان باندې واجب ده چې هغه صاحب نصابی. صاحب نصاب چې د هغه سره 2.50 تولې سپین زر وي یا د هغې په مقدار ورسره چې دی نو قیمت وي. 2.50 تولې د هغې چې څونه قیمت جوړېږي دومره ورسره مال وي، پیسې ورسره، یا ورسره 1.5 تولې سره زری او نقد پیسې ورسره بالکل نی، نو بیا چې 1.5 تولې نو په ده باندې قرباني کېږي، په ده قرباني واجب ده. او که چېرته یو تن دی
او د هغه سره چې دی نو یو توله کالی دی خو نغدې ورسره څه لږې غونته شته 200-300 روپۍ ورسره شته نو د ده دا یو توله کالی چې دی نو دا چې دی نو نصاب ته رسي او بیا په ده باندې قرباني چې دی نو واجب ده. دارنګې یو تن دی د هغه مال تجارت دی بالفرض دکان یې دی هغه د 2.50 تولو سپینو زرو قیمت په هغې کې مقدار سامان هر څه په هغې کې پراته دي نو په ده قرباني واجب ده. یا یو تن دی او هغه سره د ضرورت نه زیات سامان دی چې په غونډ کال کې نه استعمالیږي نو دا به هم پکې حسابیږي. دارنګې یو انسان دی د هغه کور دی نو د کور نه یو کور خو د اوسېدو دپاره دی خو که دویم کوري نو دا د ضرورت نه زیات دی په د قرباني واجب ده. دارنګې غیر آباد ځمکه د یو تن سره دارنګې د یو نه سیوا ګاډی دی ورسره اسلحه ده ورسره موبایل دی ورسره دا د ضرورت نه سیوا سامانونه دي نو په دې کې په ده باندې قرباني واجب ده. دا به هم په دې نصاب کې حسابیږي. دارنګې یو تن دی د هغه په کور کې سامانونه دي او غونډ کال کې نه استعمالیږي لکه بعضې زنانۍ د هغې ګرانې ګرانې کپړې او هغه په غونډ کال کې استعمال نه کړي نو دغه کپړې دا به هم په دې کې حسابیږي په دې نصاب کې. که 2.50 تولو ته سپینو زرو ته د دې قیمت رسېده نو قرباني پې واجب ده. 4 مئی مطابق چې دی نو نصاب هغه چې دی نو ذکر شوی دی چې 1,83,750 روپۍ دی یعنی یو تن سره دومره نغدي وي دومره مالیت ورسره وي نو په ده باندې قرباني واجب ده. د قربانۍ زناور کم کم دي چې په کمو څاروو باندې قرباني کیږي نو هغه چې دی نو یو اوښ دی او اوښه ده په دې باندې قرباني کیږي خو د دې عمر به څومره نو د اوښه یا د اوښې قرباني دا چې دی نو په دې کې 2 کسه شریکان کیدی شي او چې د دې عمر 15 کالی چې د 15 کالو نه پکې یو رزم کمی نو قرباني پې نه کیږي په اوښ باندې. په دې کلونو کې یو شمسي کلونه یو قمري کلونه نو په دې کې قمري کال معتبر دی. دویم چې دی نو غوا ده غویې دی میخه سنډه په دې باندې چې دی نو قرباني کیږي. د دې عمر څومره دی نو د دې عمر 2 کاله برابر پکار دی چې د 2 کالو نه پکې یو رزم کمی نو په دې قرباني نه کیږي. او دا میخه چې ده نو دا د جنس د غوا نه ده کتابونو ذکر کړي دي په میخه باندې قرباني کیږي فقهاو ټولو ذکر کړي دي. دارنګې 3 نمبر چې دی نو هغه ګډه ده بیزه ده ګډ دی چیلې دی نو د دې عمر 1 کال پکار دی چې د 1 کال وي نو قرباني پې کیږي. که چېرته ګډ داسې وي چې هغه د 6 میاشتو دی خو دغه ګډه د 6 میاشتو دی خو چې دی د کلیز ګډانو سره د کلیز څاروو سره پرېښودی شي او پته نه لګي چې دا د 6 میاشتو دی او که د کال دی یعنې سروب وي او د هغې سره برابر وي نو بیا په دکه ګډوري باندې هم قرباني کیږي. دا چې دی نو د قربانۍ څاروي و. دې کې یو مسله دا یادول پکار دي چې دا ګډوري چې دی نو دا که لم والی او که بغیر لم والی یو ته ایرړې ګډ وي او یو ته لمي ګډ وي که نه نو دواړه ګډان مراد دي چې د 6 میاشتو وي او د کال د ګډانو سره برابري نو قرباني پې کیږي. بله مسله دا ده که چرته د قربانۍ څاروي چا واغستو او هغه بار سریږي لکه بعضې علاقو کې خلک څاروي بار پرېږدي بس سریږي غرونو کې نو د هغې فی
او داغي خوراک داغي گوبر چې کمی داغي چې کم غشایان دي نو دا بم صدقه کوي. او کچرته چا څاروی واخسته او دا په کور کې ساتي کور کې خوراک کوي نو داغي پی او داغي سوټي اغار څه چې دینو ځان د پاره استعمالول شي. د زناورو باره کې د څاروو باره کې چې ته څاروي اخلي نو پدې کې قول د خرڅون کې معتبر دی چې یو سړی وي دا څاروي د 2 کالو دی برابر دی دا غوایه د 2 کالو دی نو بس داغه قول معتبر دی. دارنګه چې دینو بل مسله دا چې دا څاروي داسي امریکاني غواګانې جرسي استرالیا والا پارامی غواګانې په دې ټولو باندې قرباني چې دینو هغه جایز ده. که یو تن دی او هغه یو څاروی واخستو او بیا هغه څاروی بدل کو واپس یې خرڅ کو بلپرس په 2 لک روپۍ یو څاروی واخستو او واپس یې خرڅ کو نو په کار ورله دا ده چې د دکې نه بهتر والي او په ډېرو پیسو بل والي بلپرس په 2 لک روپۍ اخیستې دي نو په کار دا دی چې بل په 2 لک او 10,000 والي 2 لک 20,000 والي. او که چېرته یو څاروی په 2 لک روپۍ اخیستې و هغې خرڅ کو او بیا بل څاروی په 1.5 لک روپۍ واخیستو نو دا 50,000 روپۍ به صدقه کوي. دا 50,000 روپۍ دا به صدقه کوي دا به ځان ته نه استعمالوي. دارنګې بله مسله چې که چېرته یو څاروی دی غوا ده یا اوښه ده او حامله ده نو د دې قرباني معلمان وی چې جایز ده خو که چېرته قریب الولادت وي او نږدې ده چې زر چې دی نو د هغې لنګونو شي نو بیا علماو دا ذکر کړي چې دکه څاروی حلالول دا مکروه دی بیا د دې قرباني مکروه ده. دارنګې د قربانۍ څاروي په وزن باندې چې دی نو اخیستی شي. بعضې ځایونو کې په وزن خرڅېږي تا ته ووایي چې دا څاروی دی او دا خرڅومه په 600 روپۍ یا 800 روپۍ کیلو دی بس چې 100 کیلو وخته د هغې قیمت به راکې نو هم چې دی نو جایز دی. دارنګې بله مسله هغه چې دی نو دا ده چې که یو غوا ده یا میخه ده او د هغې عمر برابر دی او دارنګې د قد نه چې دی نو ډېره وړه ده لکه غوا یو سړي واخسته او د قد نه چې دی نو وړه ده کمه ده کمزورې ده نو په دې کې هم 2 کسان چې دی نو هغه شریکان کیدی شي لږې لږې پیسې پرې راشي نو هم شریکان کیدی شي پکې. خو که یو سړی مالدار دی الله وله وس او توفیق ورکړی دی نو بیا په کار دا دی چې ښه څاروی واخلي او 2 کسان پکې شریک شي. دا مسله دا ده که چېرته څاروي دومره ډېر موټای او دومره ډېر سروبي چې هغه د سروبوالي د وجې نه د حلالي ځای ته هم نشي تللی. بعضې څاروي که نه خلکو ډېر ساتلي ډېر سروبي نو د ډېر سروبوالي د وجې نه ګرځېدي هم نشي نو د داسې څاروي قرباني جایز ده او بهتر ده. کومو څاروو قرباني چې دی نو هغه بیا ناجایز ده انشاءالله که زندگی وه به سباني درس کې ووایو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم. یا الله زمون ګناهونه معاف کړي د مور پلار ګناهونه معاف کړي. څومره مسلمانانو یا الله د قربانۍ ارادې کړي دي یا الله د قربانۍ په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. څومره مسلمانان حجونو ته تللي یا الله د هغې حجونه په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. یا الله څومره مسلمانان نه دي تللي بار بار هغه پاکو مقاماتو ته یا الله مسلمانان بوځي. یا الله د حرمینو حفاظت وکړي. یا الله د غزې او د بیت المقدس حفاظت وکړي. یا الله د غزې د کمزورو مسلمانانو حفاظت وکړي. یا الله ته حامی ناصر او مددگار شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین برحمته.